بشونی کې نیم کلی وړی دی کلیل غټ ډېر لوی نقصانونه شوي دي خلک راوړي دي په خوړونو کې پراته دي په ونو کې نښتې دي بېجابه پراته دي کفنونه نشته ټولو ته مې درخواست دی چې خدای ته وګورئ راوځئ په دې وخت کې خپل کردار نن ورځ دا سره چې زمونږ که په دې وخت کې مونږ مونځ پرېږدو ما په جومات کې جومات ته لاړو ما مولوي صاحب ته مې وویل چې نن دا مونځ پرېږدئ خلک ډېر زیات په خوړونو کې پروت دی ډېره لویه تباهي شوې ده کفنونه نشته مونږ ټول پنیر ته ماپیل وکړو چې که چا وس کېږي دوکانونه کولاوي دلته کفنونه ګرځي زو ته راورسوي کورونه وړی شوي دي خلک اوس هم په مالبو کې پروت دی زمونږ حکومت ته ماپیل دی چې هغه مهرباني وکړي دلته اکسکیویټر راولېږي چې روډونه کولاو کړي چې خلک امدادونو ته ورسي کم ځوانان چې په کورونو کې دي یا په بازارونو کې ګرځي یا په کاروبارونو کې مصروفه دي دا ورځ چې دا په موږ ټولو باندې سخته ورځ ده زما ټولو ته درخواست دی اپیل دی په حیثیت ضرور چې کم از کم هغه راوځي دلته خپل کردار ادا کړي دغه بېشونی کې نیم کلی وړی دی قانونه شوي دي خلک راوړي دي په خوړونو کې پراته دي بېشونی کې نیم کلی وړی دی کلیل غټ ډېر لوی نقصانونه شوي دي خلک راوړي دي په خوړونو کې پراته دي په ونو کې نښتې دي بېجابه پراته دي کفنونه نشته ټولو ته مې درخواست دی چې خدای ته وګورئ راوځئ په دې وخت کې خپل کردار سر اخري سوال دومره ډېرې اوبه دي سیلاب راغلی دی زموږ د خلکو رویه بیا هم اوبو ته ځي او د هغې نه چې څه پکې چې د خلکو نقصانات شوي هغه راټینګي ځان خپل مالي فایدې ته ګوري د دغې رویې په حواله باندې به څه وایي دا خو زما په خیال زه په دا غیر انساني رویه ده خو بلکې په دې وخت کې به دغه خبرې ته اړوزونه دې وخت کې به موږ خالي خلکو ته اپیل کوو چې د خدای په خاطر باندې ماشومان ډېر د سکولونو ماشومان چې هغه په خوړونو کې پراته دي زنانه استادان یې پکې راوړي دي په هسپتالونو کې پرتې دي په کورونو راوړي دي اوسه پورې مطلب دا دی چې په کورونو کې کوم غړونه پرې راغلي دي باید کې په ملبه کې خلک پټ دي حکومت ته مې اپیل دی چې هغه سرکاري مشینري راورسوي فورا ځکه چې خلک لګیا دي په خپل لاس باندې هېڅ نه کېږي اکسیویټر راولېږي نور د هغې سره چې کوم دغه دی چې هغه فورا راولېږي چې خوړونه لارې کولاو شي او خلک ورسي او ټولو خلکو ته یو ځل بیا اپیل او درخواست کوم چې ډېر لویه تباهي شوې ده ګدایزو کې خدای ته وګورئ هر سړي ته ورسوئ په خوړونو غاړو ته ورسوئ خوړونو ته ورسوئ ځوانانو ته مې خاص اپیل او درخواست دی چې خپل کردار دې کې ادا کړئ ځکه دا د انسانیت خدمت دی او دا نن ورځ چې دا په موږ امتحان دی پکار چې موږ دې کې خپل کردار